بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. رب زدني علما رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. په دې کتاب کې د هدایتونه هوی په کتاب کې د ټول نه اول هغه د خطبه بیان کړل. د خطبې نه بعد د چې زموږ کتاب مشتمل دی په یو مقدمه په درې قسمونو باندې. په مقدمه کې درې فصلونه ذکر کړیو. په اولنی فصل کې د علم النحو تعریف، موضوع او غرض بیان کړیو. په دویم فصل کې د کلمې متعلق بحث کړو چې د کلمې تعریف سره د کلمې تعریف الکلمه لفظ وضع لمعنى مفردا مفردين او مفردون. د دې کلمې اقسام بیا بیان کړو چې د کلمې څو قسمونه دي. درې کم دي په چغه ما سره وایي سره اسم، فعل او حرف. په دې درې وانو کې وجه د حصر سره چې کلمه به خالی نه وي د دوو حالونه، کلمه به خالی نه وي د دوو حالونه، یا به په خپل معنی ورکولو کې چاته محتاج وي یا به په خپل معنی ورکولو کې چاته محتاج نه وي. که په خپل معنی ورکولو کې چاته محتاج نه و نو سره حرف دی. که په خپل معنی ورکولو کې چاته محتاج و نو سره که په خپل معنی ورکولو کې چاته محتاج وو نو سره حرف دی. اگر په خپل معنی ورکولو کې چاته محتاج نه نو بیا به د څو حالونه خالی د دوونه، یا به پکې دریو زمانونو زمانه موندلېږي یا به نه موندلېږي. که زمانه پکې و نو سره فعل او که زمانه پکې نه و بیا سره اسم. بیا د اسم تعریف کړو. اسم تعریف سره کلمه تدل على معنى في نفسها غير مقترن باحد الازمنه الثلاثه. چې دا هغه اسم هغه کلمې ته ویل کېږي چې په خپل معنی ورکولو کې چاته محتاج نه، درو زمانه پکې زمانه نه موندلېږي. بیا وایي چې د اسم علامات، د اسم علامات اولنۍ علامه سوا چې دینه خبر ورکول د دینه صحیح وي، د دینه خبر ورکول صحیح وي. او دا د اسم علامه ولې ده؟ ځکه چې خبر ورکول د ذات نه کېږي. خبر د چا نه ورکول کېږي؟ د ذات نه. ځکه چې دا مستند الیه او معقول علیه جوړي او مستند الیه معقول علیه نه مگر اسم وي. دویم چې د اسم په علاماتو کې دویم نمبر علامه چې اذا مضاف وي سبب وي نو دا ولې د اسم علامه ده؟ ځکه اضافت ته چا لپاره راځي؟ د تخصیص لپاره راځي، بل سره لپاره راځي د تحقیق لپاره او د تعریف لپاره. او دا خبرې نه مگر پس کې وي په اسم کې وي. دریم د اسم علامه ده چې لام تعریف. اوس بریږي د حرف تعریف صرف لام دی او که صرف حمزه ده او که الف لام دواړه دي. فدری کې درې قولونه دي. نمبر 1 قول سره امام صاحب وای رحمت الله علیه سوی صرف لام ده. امام نحوی سوی دا خلیل ابن احمد نحوی دواړه دي. او امام مبرر سوی خاجي. بیا بریږي دا خبر هوا امام خلیل ابن احمد وی چې الف لام دواړه دي. بیا بریږي چې دا حرف تعریف ولې د اسم علامه ده؟ ځکه د لام چې د سره لپاره دي د تعریف لپاره، د معرفت لپاره. معرفت نه کېږي مګر څه کېږي د اسم. دا شان دي جر په کلمې په اخر کې جر راتلل دا د اسم علامه ده. ولې؟ اثر د حرف جر د حرف جر نه داخلي مګر په سمانه. او تنوین د اسم علامه ولې ده؟ چې په انفصال دلالت کوي. انفصال نه مګر په اسم کې وي. او بل د تنوین چې څومره قسمونه دي نه ټول قسمونه د اسم سره خاص سوی تنوین ترانوم نه. تثنیه او جمع دام د اسم علامه دي. ولې؟ دا په تعدد دلالت کوي. تعدد په اسم کې په فعل کې. نات یعنی صفت واقع کېدل. دغه صفت په سمون دلالت کوي. زائد معنی او زائد معنی نه وي مګر پس کې وي. بل تصغیر د اسم علامه ولې ده؟ دا په حقارت او په عظمت او په شفقت دلالت کوي. دا خبرې نه مګر پس کې وي. ندا د اسم علامه ولې ده؟ دغه چې دا اثر سره د حرف ندا ده. بیا وایي چې دی اسم ته اسم ولې وایي؟ د اسم د ویل ته وجه تسمیه ذکر کړو چې اسم د بسرینو باندې اسم ته اسم ولې وایي؟ دا سیم ون نه ماخوذ دی او سیم معنی سره بلندی. نو اسم ته اسم ولې وایي؟ چې دا هم په خپل اخوانو باندې سره اوچت او بلند دی. ځکه چې دا څه واقع کېږي مستتر او مستند باندې. او فعل صرف مستتر او حرف او کیوفین سوی چې دی اسم ته اسم ولې وایي؟ چې دا ماخوذ رسنه د وسمون سره علامه ده. دا خبره صحیح وا نه صحیح ده خو لکه دغه نه مضبوطه نه ده. ځکه چې لکه څنګه اسم په خپل معنا باندې علامه ده دغه شان دی فعل او حرف په خپل معنا باندې علامه ده. بیا موږ ویلو فعل. د فعل تعریف څه
کلمه تدل على معنى بنفسها دلاله مقترنه چې دا هغه کلمې ته لګيږي چې په خپل معنی ورکول کې چاته محتاج نه درو زمانه په زمانہ مونږ لګيږي بیا فعل د فعل علامات سو چې په دې معنی با خبر ورکول بل دي نه صحیح وي ځکه خبر ورکول د سنه کېږي خبر ورکول د فعل لګيږي دا وصف نه کېږي وصف چرنده نه مگر څه وي فعل وي د قد داخلي دل ولې دا قد سره پاره دا تحقیق او تقلیل لپاره دی او تحقیق تقلیل د چای د فعل کېږي سین او سوف د اسم د فعل علامه دی ولې استقبال د لا استقبال نه مگر پس کوي په فعل کې او د جزم د کلمې په اخره کې جزم راتلل ځکه دا اثر د سره د حرف جازم دی او ماضی او مضارع د گردان کېدل نو ماضی او مضارع باندې په زمانو په زمانی دی او زمانه نه مگر پس کوي امر او نه کېدل دغه په امر او نه کېدل سمانه پردل او طلب د سګي ضمیر مرفوع متصل ضمیر مرفوع بارز وسره متصل کېدل ها دا ولې د سماله فعل علامه ځکه ضمیر مرفوع متصل د فعل نه علاوه خو چې په کوم ځای کې دارالو نه د سره به ضمیر سره په فعل خامخوي الحمدلله دا شانتي د تای تانیث دام د فعل علامه ده ځکه چې د فعل نه د علاوه د فعل نه جدا نشرات لره بیا وایي چې فعل د فعل ولي وایي د دې اصل له وجنه د څه له وجنه او دا تسمیه الفرع باسم الاصل ده حرف څه ته وایي کلمه لا تدل على معنى یعنی دا کلمه چې په خپل معنی باندې په خپل معنی ورکولو کې بل چاته محتاج وي او د دې حرف چې نه د دې په کلام عربي کې څه فائدې دي یا خو د دوه اسمونو په منځ کې راوت پیدا کوي یا د دوه فعلونو په منځ کې یو اسم او د یو فعل او یا دا دوه فعلونو په منځ کې او یا دا دوه جملو په منځ کې حرف ته حرف ولي وایي حرف په لغت کې په معنا طرف سره راځي څه طرف سره طرف څه مطلب دی چې دا په کلام کې مقصود نه وي یعنی مسند او مسند نه واقع کیږي په دویم فصل کې د کلام بحث کړو په دریم چې کلام څه ته ویل کېږي لفظ تضمن کلمتين بالاسناد دا لفظ دی چې متضمن وي دوه کلمو لره په طریقې د اسناد سره اسناد څه دی وایي د یو کلمې بل کلمې ته په داسې طریقې سره نسبت کول چې مخاطب ته فائدې تامه ورکړي فائدې تامه نه مطلب سره پای باندې چپ کېدل چې دا سوي صحیح وي لکه زید قائم او قام زید بیا دا شو چې کلام حاصلې کې د دوه اسمونو نه یا د یو اسم او د یو فعل نه ځکه په کلام کې څه څه ضروري دي مسند او مسند الیه سبق ضروري مسند څه دی وایي چې دا چا نسبت کیږي ته مسند وای او د چاته چې نسبت شوی ته سوی مسند الیه د دویم نوم سوی محکوم علیه او مسند ته محکوم به ها بیا چې کله جمله الاولنه جزء اسمی نو دې ته په کومه جمله وایو اگر اولنه جزء فعل صبر دا د جمله اسمی الاولنه جزء څه سوی مسند الیه ورته وای محکوم علیه ورته وای او مبتدا ورته وای او دویم جزء خبر وای مسند وای او محکوم به وای ها بیا موږ دا ویلو چې ته چې لګا یو کلمه چې نن دی لپاره دوی اسمونه یا یو اسم یو فعل ضروري دی نو بیا زیدو کو یو اسم او یو حرف راغلی دی نو دا یا حرف دا قائم مقام ده سره دا ادو او دات لوګو فعل بیا موږ ویلو چې دا مقدمه اوس ختم شولا نو اوس په موږ په طریق قسمونو باندې شروع کوو اولنې قسم دا اسم په مقابله بیان کړي دویم د فعل او دریم د حرف پکې بیا اسم د اسم د پاره مختلف تقسیمونه دي اولنې تقسیم د اعراب او د بنا په اعتبار سره ده اولنې تقسیم د څه په اعتبار سره ده د اعراب او د بنا په اعتبار سره د اسم دوه قسمونه دي یو ته معرب او بل څه وي مبني یو دا خبره باندې ځان پوه کوي چې یو ساده معرب او ساده مبني ده یو اسم معرب اسم مبني ده ادوانو کې فرق ده چې معربات صرف په کلام عربی کې دوی یو فعل مضارع چې خالی وي د نون جمع مؤنث او د نون تاکید نه او یو اسم متمکن چې په ترکیب کې واقع شوی وي او کستانه چا د بوزو کې جلګه ماته د اسم معرب تعریف وکا نو بیا به دا تعریف کوي چې کل اسم رکب مع غیره ولا یشبه مبني الاصل وکته چې ماته د معرب تعریف وکا نو بیا به کل اسم رکب نه وي دغه یا خو بیا په فعل مضارع نه شاملېږي
په دې خبره باندې تاسو پوه شولئ ها بیا د اسم معرب د اسم معرب وینم اسم متمکن دی د اسم معرب وینم سره د اسم معرب تعریف په موږ وایو بیا د اسم معرب اقسام وایو بیا د اعراب وایو د اسم معرب تعریف سره چې پای کې څو خبري دوا څو خبري بګي نمبر 1 كل اسم ركب مع غيره ولا يشبه مبني الاصل چې هر هغه اسم ته وایي چې د بل کلمې سره یوځای شوی کله بلې کلمې سره یوځای شوی نو هغه به معرب نه مبني وي لکه مې زید عمر بکر دا چا سره یوځای شوی نه دا مبني دی خو چې کله دا په ترکیب کې رالو لکه زم په جاء زیدون کې دا زیدون معرب دی که مبني دی معرب دی په ضرب عمرو کې دا عمرو معرب دی که مبني دی دا معرب دی خو چې یوازې رالو نو یوازې ورته نه یو دا خبره ده چې کل اسم رکب مع غیره دویم ولا يشبه مبني الاصل دا مبني الاصل سره مشابهت نه لري مبني الاصل درې سيزونه دي کم سيزونه دي ماضي کم دي ماضي امر حاضر معروف او حروف لو جاء هؤلاء بدی مثال کې دا هؤلاء دا معرب ده ما مبني ده ځکه چې دا مبني الاصل سره مشابهت لري پوه شو مې باندې ها بیا ان شاء الله چې کله مبني سبق منغوایو نو بای بیا منغوایو چې را د دې مبني دا سره وجه نه مبني ده دا مبني الاصل له کوم مشابه مبني الاصل له کوم مشابه مبني الاصل له کوم مبني الاصل سره مشابهت ته او پس کې مشابهت ته نو مشابهت قسمونه به ان شاء الله وایو بل دغه په بعض کې مشابهت افتقاری په بعض کې مشابهت سوري ان شاء الله وایو بل دغه بیا د اسم معرب جدید فهم نوم دی اسم متمکن د اسم معرب فهم نوم سره متمکن ورته دا کوي چې دا هر قسم اعراب ته ورګي دی خو ګورئ ماته هغه دی خو مګوره دی خو ته په کلر کې نن دکې دا ټول ورته د ګوري چې دا لیونه څوک راغل نن دلته کې نه په کلر دلته کې نه ها د اسم معرب حکم دارې چې ردی اخر د عامل په بدلیدو باندې بدلیږي را بدلیږي چې ردی اخر د عامل په بدلیدو باندې وزماوي چې دین اخوا سبق کې چې موږ وایو نن با اول سلور سونه پیژنو عامل معمول اعراب محل اعراب عامل څه ته وایي د عامل هغه څه ته وایي د صد وجه نه چې دا معمول اخر بدلیږي را بدلی معمول څه ته وایي چې دا هغه کلمه چې د عامل د وجه نه بدلیږي را بدلی و دا ټوله کلمه نه بدلیږي را بدلیږي په دې کې صرف د اخرنی حرف حرکت او حرف بدلیږي چې کم د اخرنی حرف یا حرکت بدلیږي را بدلیږي دغه د سوې لګيږي اعراب او دغه اعراب چې په کم حرف باندې راغلی نه د سوې لکه جاء زیدون په دې کې عامل څه شری جاء زیدون څه شری او په زیدون کې د دال څه شری محل اعراب او په دال باندې د ضمه د څه شری جاء ابوک په دې مثال کې عامل معمول وخیا جاء عامل له اخوک معمول له په اخوک کې دا واو اعراب ده او دا واو چې د څه شری محل اعراب ده په دې پوه شئ بیا موږ وی چې د اسم متمکن قسمونه موږ پیژنو د دې نه مخکې موږ د اعراب درې تقسیمونه زده کوو د اعراب څو تقسیمونه درې نمبر 1 تقسیم اعراب په دوه قسمه ده اعراب څو قسمه ده په دوه کم ده اعراب الحرف او اعراب الحرکت اعراب الحرکت پس سره وی فذا باندې پیش او په دغه سره په سکون سره په جزم سره او اعراب الحرف پس سره وی واو الف یا او بنون اعرابي واو الف یا او بنون اعرابي سره دویم تقسیم موږ ویلو چې اعراب په څو قسمه ده پدری کم ده لفظي تقديري محلي اعراب لفظي څه ته وایي چې موږ د بخکاری په نظر موږ ته راځي او اعراب تقديري چې معرب ته وجه نه کم په اخره کې په معرب اسم په اخره کې کم تبدیلی راغلي هغه تبدیلی موږ تخکاری نو او اعراب محلي چې په مبني کلمه په اخره باندې کم تبدیلی منل شي د مبني کلمه په اخره کې کم تبدیلی منل یې نو واځي منل شي مطلب دا دی چې دا محل د اعراب دی کپدی په دې باندې شرط اسم معرب راشي نو خامخا وبږي اعراب الحرکت یا اعراب الحرف وبږي ظاهريږي دې خبره باندې پوه شئ بیا د دې نه بعد اعراب دو قسمونه دي نور اعراب حقيقي او اعراب حکمي اعراب حقيقي څه ته وایي هر حالت لپاره جدا جدا اعرابي او اعراب حکمي حالتونه په اسم معرب باندې سو حالتونه راځي درې په اسم معرب باندې سو حالتونه راځي
نمبر 1 حالت رفعی، نمبر 2 حالت نصبی، نمبر 3 حالت جری. حالت رفعی ستوي چې دبا اتو مرفوعات کې سره غلي په اتو مرفوعات کې سواقع شوی، او حالت نصبی چې په 12 منصوبات کې سواقع شوی، او حالت جری بیا موږ دینه بعد موږ وی چې د دې اعراب د دې درې قسمونو سره موږ د اعراب دا قسمونه راغلل: اعراب بالحرکت حقیقی لفظی حقیقی، اعراب بالحرکت لفظی حکمی، اعراب بالحرکت لفظی تقدیری، اعراب بالحرکت تقدیری حقیقی، اعراب بالحرکت تقدیری حکمی، او اعراب بالحرف لفظی حقیقی، اعراب بالحرف لفظی حکمی، او بیا اعراب بالحرف تقدیری حقیقی، او اعراب بالحرف تقدیری اعراب بالحرف تقدیری حکمی. نو اعراب بالحرکت لفظی حقیقی څه ته وایي؟ اعراب په زبر دیر پیش سره وي، لفظی معنی چې موږ دا کاری، او حقیقی معنی نو چې کله موږ دا اقسام پیژندل نو اوس موږ وایو چې د اسم متمکن د اسم معرب 14 قسمونه دي. د دې 14 قسمونو د یادولو لپاره بل 14 قسمونه موږ په نه حساب باندې وایو. د دې لپاره چې د دې اسم متمکن اقسام موږ په دې طریقه باندې وایو چې د کو چې د دې موږ د اصناف واضح شي. د اسم متمکن 14 قسمونه دي: مفرد، منصرف، صحیح، جاری مجرای، صحیح، جمع مکسر، منصرف، جمع مؤنث سالم، غیر منصرف، اسماء سته مکبره، تثنیه، کلا، وکیل دا، اثنان و اثنتان، او جمع مذکر سالم اولو 20 تا 90، اسم مقصور غیر جمع مذکر سالم مضاف بیا متکلم، اسم منقوص جمع مذکر سالم مضاف بیا متکلم. وز دری اصناف و تفصیل لاره. الصنف الاول اعراب بالحرکت لفظی حقیقی. اعراب بالحرکت ګوره په اصنافو کې به موږ دا څلور پنځه خبرې وایو. لاول به د صنف نوم وایو، دویم به د صنف تفصیل وایو چې دې حالتونه څنګه راځي، دریم به دا وایو چې دې دا اعراب د چا سره خاص دی، د اسم متمکن د کم قسم سره چې خاص وي. سره پنځم څلورم نمبر به موږ د هغه اسم تعریف وکړو، او بیا به موږ مثالونه وایو. پوه شو به معنی په هر صنف کې به دا پنځه خبرې مونږ کوو. څو خبرې؟ لاول به د صنف څه وایو؟ نوم، دویم نمبر تفصیل، دریم نمبر د چا سره خاص دی، څلورم د چا سره چې خاص دی د هغې تعریف، او په اخره کې مثال. پوه شوئ؟ د دې نه علاوه بله څه خبره به کوو، په فایده کې به ذکر کوو، که نه دغه پنځه خبرې به وي. نمبر 1 الصنف الاول اعراب نوم سره اعراب بالحرکت لفظی حقیقی. د دې اعراب تفصیل سره حالت رفعی ضمه لفظی سرا، حالت نسبی فتح لفظی سرا، او حالت جری کسر لفظی سرا. حالت رفعی ضمه لفظی، حالت نسبی فتح لفظی، حالت جری کسر لفظی. دا قسم اعراب خاص ہے چا سرا؟ مفرد، منصرف، صحیح، جاری مجرای، صحیح، جمع مکسر، منصرف. وګوره څلورمه خبره موږ د تعریفات کوو. مفرد منصرف صحیح آیته چې مفرد وي، تسنیه جمع نه وي، منصرف غیر منصرف نه وي، او صحیح وي. د نحویانو په نسبت باندې صحیح څه ته وایي؟ په اخره کې حرف علت وي، او ما قبل درې په اخره کې حرف علت نه وي راغلی. په اخره کې حرف علت لکه مثال سره زیدون، جاری مجرای صحیح چې په اخره کې حرف علت وي، او ما قبل ساکن وي لکه دلون، او جواب مکسر منصرف واحد وزن به مات شوی. د دې مثال رجال. و د ټولو مثالونه په حالت رفعی کې جاءني زید ودلون وزبي ورجال، رايت زيدا ودلون وزبيا ورجالا، مررت بزيد ودلون وزبي ورجال. دلته دې خو سب یو مثال ذکر کړی دی، خو تاسو به نور دا په اجرا کې جننده بیا ځکه کوئ. بیا دویم الصنف الثاني نوم سره اعراب بالحرکت لفظی حکمی. اعراب تفصیل حالت رفعی ضمه لفظی سرا، حالت نسبی او جری وانا کسره لفظی سرا. کسره لفظی سرا دا قسم اعراب خاص ته دا جمع مؤنث سالم سرا. جمع مؤنث سالم څه ته وایي؟ چې د هغې په اخره کې الف او تا زائد راغلي وي، لکه مسلماتون. او اعراب دغه حرکات حالتونو مثال حالت رفعی لپاره هن مسلمات یا جانی مسلمات، رأیتو او مررتو. الصنف الثالث اعراب بالحرکت لفظی حکمی. د دې اعراب خاص ته د دې قسم اعراب تفصیل حالت رفعی ضمه لفظی، حالت نسبی او جری باندې فتح لفظی. دا قسم اعراب خاص ته غیر منصرف تعریف سره چې پکې اسباب مناسب نه دوه سببونه، یو دا سبب چې مقابل لکه مثال عمرو. حالت لپاره مثال جاءني عمرو.
دا بیا ورسره دا کتابونه کې تاسو ان شاء الله کوی دا تاسو لوس نه درتي نه الله به ځکه چې دا ولې لګي حالت جری تابع د حالت نسبی ده خاجي بیا موږ دا ویلو چې د دې پورې د اعراب درې قسمونه د اعراب بالحرکت اوس په ورسونی درې قسمونه د اعراب بالحرف دي نو الصنف الرابع اعراب څه شی نوم سره اعراب بالحرف لفظي حقيقي اعراب بالحرف لفظي حقيقي کته دغه تفصیل لري اعراب بالحرف څه مطلب ده قواعد قياس سره وي او لفظي څه مطلب ده او حقيقي څه مطلب ده د دې قسم اعراب په حالت رفع کې واو سره حالت نسبی حالت جری دا قسم اعراب خاص چا سره وذكره اسماء سته مکبره کم دي د دې قسم اعراب د پاره شرط داره د دې قسم اعراب د پاره څو شرطونه دي نمبر 1 دا اسماء مکبر وي دا اسماء مکبر وي مصغر باندې کوم مصغر کوم قسم اعراب چلیږي نمبر 2 دا قسم اعراب با د دې اعراب علی چې دا با مفرد بوي تسنیه او جمع باندې کا تسنیه وا کم صنف په تسنیه الصنف الخامس او کجمع ونو الصنف السادس او کدا اعراب د دې لپاره دریم شرط ده چې دا با مضاف وي کوم مضاف نو بیا کم صنف ته الصنف الاول او کدا مضاف خو یاد متکلم ته مضاف نو بیا الصنف السابع الصنف السابع صحیح ولا د دې مثال وته جاءني ابوك رايت اباك مررت بابيك دویم الصنف الخامس اعراب نوم اعراب الارض لفظي حکمی د دې قسم اعراب تفصیل سره حالت رفعی الف او حالت نسبی او جری باندې یا ما قبل مفعول سره دا قسم اعراب خاصه تسنیه ملحقات د تسنیه د تسنیه سو قسمونه دي درې کم دي حقیقی سوری معنوي حقیقی څه ته وایي درې خبرې پکې صورت د تسنیه وي معنی د تسنیه وي لکه مثال به سوي رجلان سمي صاحب رجلان مسلمان قانتان عابدان وغيرها او حد تسنیه سوری څه ته وایي صورت هم د تسنیه او معنی هم د تسنیه لیکن دغه واده مفرد نه موجود د دې مثال اثنان او اثنتان تسنیه معنوي صرف معنی تسنیه نه صورت تسنیه نه مفرد موجود وي دغه مادینه مثال سره جاءني رجلان كلاهما واثنان رايت رجلين وكليهما او مررت برجلين كليهما د کلا د اعراب د پر شرط ده جواب ضمیر په طرف ته مضافي چا دا مضافي الصنف السادس نوم سره اعراب بالعرف لفظي حکمی اعراب بالعرف لفظي د دې قسم اعراب تفصیل سره حالت رفعی واو ما قبل مضموم حالت نسبی او جدید باندې دا قسم اعراب خاص سره چا سره جمع مذکر سالم او ملحقات دي د جمع سو قسمونه دي درې نمبر 1 جمع حقيقي جوري او حکمي معنوي جمع حقيقي څه ته وایي صورت ته جمع وي معنا د جمع وي مفرد له ماده موجود وي مثال مسلمون د جمع مذکر سالم تعریف موږ ورکو اخره کې واو او نون یا نون سره غلي زائد راغلي وي ها تسنیه دا جمع معنوي څه ته وایي چې صرف معنا بغیر جمع صرف معنا بغیر جمع نه صورت د جمع وي انه مفرد موجود وي لکه اولو او جمع حقيقي دا جمع سوري څه ته وایي چې صرف صورت د جمع وي نه معنا د جمع وي او نه لکه 20 درسونه اوس مثال نو وای جاءني مسلمون واولو مال و20 رجلا رايت مسلمين اولي مال و20 بیا موږ په دې کې فائدې ویلو چې نون د تصنیف همیشه لپاره مکسور وي او نون د جمع به همیشه لپاره مفتوح وي او چې کله اضافه شروع نه تصنیف نون د جمع به ورده د دې ځای پورې د شپږ قسم اعراب چې اوسول دا اعراب لفظي او دا اعراب لفظي او سو وسی بس اعرابونه دي نو به تقديري په دې کې اکثر اعراب تقديري څنګه پیژنم کنه را الصنف السابع اعراب سنوم ده اعراب بالحركات تقديري حقيقي اعراب بالحركات تقديري د دې قسم اعراب تفصیل سره حالت رفعي ضمه تقديري سره حالت نسبي
فتح تقديري سرا او حالت جری کسره تقديري سرا حالت رفعی ضمه تقديري على نسبی فتحه تقديري حالت جری کسره تقديري دا قسم اعراب خاص ہے چا سرا اسم مقصور او غیر جمع مذکر سالم مضاف به مذکر اسم مقصور څه ته وای چې په اخره کې الف مقصوره راغلی دا غټه کې بګوي دا ټکه دا بګمانو ویلا برو اسم مقصور هغه ته ویل کېږي چې دې په اخره کې الف مقصور راغلی وي هغه منصرف وي الف مقصور پکې راغلی وي منصرف کا منصرف نه نو آی کې دا اعراب نه چلیږي لکه ما ته دې په موسی په دې کې دا اعراب څنګه نه چلیږي چې په دې کې دا منصرف ده غیر منصرف ده سره غیر منصرف ده او دلته مثال دې سلی کړه د اسم مقصور لپاره عصا بیا وایي چې په اخره کې د الف عام ده کله لفظونه کې موجود او که تقديري دا مطلب چې اعلال پکې شوی لکه العصا او چې اعلال پکې شوی نو بیا عصن چې عصن بدل کې سو عصاون بیا و متعلق ما قول موضوع په سبب شو عصان او بیا عصن او دویم چې غیر جمع مذکر سالم مضاف به متکلم چې یا متکلم ته کلمه مضاف او غیر جمع مذکر سالم وي جمع مذکر سالم نه وي مثال په حالت رفعی کې جاء هذا العصا وكتابي رأيت عصا وكتابي مررت بالعصا وكتابي پوښوي الصنف الثامن اعراب نوم اعراب بالحرکت ته پدوو کې تقديري او په یو کې لفظي پدوو کې تقديري او په یو کې او دا هم حقيقي دی ښا اعراب بالحرکت حقيقي دی اعراب بالحرکت سره خو پدوو کې تقديري دی او په یو کې لفظي دی د دې اعراب تفصیل په حالت رفعی کې ضمه تقديري حالت نسبی فتح لفظي او حالت جری دا قسم اعراب خاص چا سره اسم منقوص سره اسم منقوص ته وای چې په اخره کې سره غلي یا ما قول مکسور غلي یا ما قول مکسور غلي خادي جاء او یاد متکلم دا خبر به ضرور ده بیا یا چرن دا عام ده کیا په لفظونو کې موجود وي اګه په لفظونو کې موجود نه په لفظونو کې موجود نه چې په لفظونو کې موجود نه نه به صحیح چې په اعراب د وجنه بدل شوی د اعلال د وجنه لکه قاضین چې بدل کې سو قاضیون او بیا قاضیین او بیا سو قاضین خادری مثال جاء القاضي رأيت القاضي مررت بالقاضي الصنف التاسع اعراب بالحرف سره اعراب بالحرف حکمی اعراب بالحرف حکمی هو په یو کې لفظي او په دوو کې لفظي او په یو کې تقديري لکه دې اعراب حالت رفعی په واو تقديري سره حالت نسبی او جری باندې پیا لفظي سره دا قسم اعراب خاص سره چا سره جاء مذکر سالم چې مضاف صدا یا د متکلم دا مثال سره جاء مسلمیه فاصل کې سو مسلمون یا د اضافه د وجه نون او شو مسلمویا کم قانون دی جيد سيد نبیا عدل تبنين ولا قانون مسلمیه او دا حالت نسبی مثال رأيت مسلمیه د جری مثال مررت مسلمیه اوس په دې زمادي کتاب کې دا دغه تمرین دی دا تمرینو مګلین له نورم وای وعرف الاسم المعرب ومثل له وایته اسم معرب تعریف بیان کا او داغه مثال بیان کا اسم معرب تعریف سره كل اسم ركب مع غيره ولا يشبه مبني الاصل او مثال لقد جاءني زيدون کې زيدون بیا وی الى كم قسم تنقسم الكلمه باعتبار تغير اخرها وعدم تغيره وای کلمه اخیری افضل بدلیدو او نه بدلیدو په اعتبار سره د کلمې څو قسمونه دي دوا کم دي معرب او بل مبني مبني وای کیف يعرب المثنى بين ذلك بمثال واذا المثنى اعراب بیان کا ادری مثال بیان کا نو اعراب سره حالت رفعی الف سره او حالت نسبی او جری او مثال جاء رجلان رأيت رجلين مررت برجلين وبين حكم المعرب معرب حكم بیان کا وحكمه ان يختلف اخره باختلاف العوامل لفظا وتقديرا عرف الاعراب ومحله والعامل اعراب وایا اعراب تعریف بیان کا محل اعراب وایا وعامل وایا نو اعراب څه دی هغه حرف یا حرکت ته چې دا عامل په بدلی د وجنه بدلیږي محل څه ته وای فکم حرف باندې د اعراب ظاهریږي او عامل د څه د وجنه
دا سره وجه نه د کلمې اخر وما هو الاسم الجار المجرى الصحيح مثل له جار مجرى سی څه د مثال بیان کا باخره کې حرف علت راغلی ما قبل مثال سره دل منصبین د دې سره سره موږ ویلو چې هغه یا مشدد و مشدد کلمې باخره کې راغلي دا هم سوي بیا وی بما يعرب الاسم المفرد الصحيح والجار الصحيح والجمع المكسر المنصرف د دې اعراب بیان کوي حالت رفعی ضمه لفظی حالت نسبی او حالت جری او مثال بیان کا جاء زیدون رأيت زیدا اذكر كيفية اعراب جمع المؤنث السالم ومثل له جمع مؤنث سالم اعراب بیان کا نسبی او جری دواړه کسره مثال جاء مسلمات هن مسلمات بما يعرب الاسم غير المنصرف اسم غیر منصرف ته دا په کوم اعراب راځي پدې کې فتح لفظي حالت رفعی کې فتح لفظي او جری او نسبی دواړه مثال واذكر الاسماء السته اسماء سته بیان کا وبين علامات اعرابها دلیل اعراب علامات حالت رفعی واو على النسبی مع ذکر الامثله امثله بیان کا جاء ابو کا رایت ابا کا مگر اوس وی کنه چې عین نوع اسماء المعربه الملونه من الجمل التاليه دراتلونکي جملې چې نو بری کې یو ټکی مونږ ته سور کړه ده نه هغه سور ټکی ته وایا چې د اسم معرب په اقسامو کې کوم قسم ده او دا وی چې علامات د اعراب بیان کا زو بغیر هم چې صنف بیان کا لکه دا لولنه ټکی لیکل الحمدلله رب العالمین نو بری کې دا العالمین وی چې دا د اسم متمکن په اقسامو کې کوم قسم ده سره العالمین نه د اسم متمکن په اقسامو کې لول وایا جمع مذکر سالم په دې کې کوم قسم اعراب چلیږي الصنف السادس الصنف السادس دا د دې حالت رفعی په سره وی واو ما قبل مضمون سره النسبی او جدید واړه ولته ته وګوره الحمدلله رب العالمین چې رب العالمین کې د العالمین په کوم حالت کې دی پر جری کې کو په نسبی کې جری کې وشولا بیا فی قلوبهم مرض نو دا مرضون ټکی دی چې ما ته وایا چې دا د اسم متمکن په اقسام کې څه دی مفرد منصرف صحیح دی مرفوع دی که منصوب دی که مجرور دی مرفوع دی بالضم دی که بالفتح دی که بالکسره ده بالضم او لفظا دی که تقدیرا دی لفظا دی وس فی قلوبهم کې دا قلوبهم خود نه لیکل او دا قلوب په کوم وایم دا قلوب فی قلوب قلوب د اسم متمکن په څول اقسام کې څه دی جمع مکسر منصرف جمع مکسر سم نمبر اعراب په کې چلیږي الصنف الاول في قلوبهم قلوب في قلوبهم حالت رفعی کې نسبی کې جری کې حالت جری کې ولید حرف جر راغله فزادهم الله مرضا بیا وای سم بكم عمي د اسم متمکن په اقسام کې شری جار مدرسي ولده اخر کار فعل ما قبل ساکن نه سم نمبر اعراب په کې چلیږي الصنف الاول یلګه باندې باندې پوښوي تاسو ها د دې نه اخوا بیا بل ټکی وای چې جزاؤهم عند ربهم جنات عدن جنات وایا جنات جاء مؤنث سالم نه پیژنم کنه اخره کې سره غلي الف او تا زائد راغلي بیا وای جنات عدن دا په کوم حالت کې جزاؤهم عند ربهم جنات عدن پای باندې زمه په کمالت کې راځي او کسره په کمالت کې راځي پای باندې زمه په کمالت کې راځي وسه تا د چتا اعراب تر تل اسم متمکن د اقسام نو ته دا پته ولګي چې لکه دا په دغه حالت کې دی په دغه حالت کې ولې دی نو دا ولې جواب بیا په مرفوعات منصوبات مجرورات کې ته جنات په کمالت کې دی ځکه دې حالت راځي بس سره دی بیا مکه وارسل عليهم طيرا ابابيل ورته وایا ابابيل جمع مذکر سالم نه ده غیر منصرف ده دا سره غیر منصرف ده ځکه چې دې په دا کوم ابابیل څه شری جمع دغه نه قدر مونږ ده کنه وای جمع مونږ د الجموع علامه سره تاسو څنګه پته ولګی دا او الف حرفونه مفتوح دي دریم ده الف علامه راغله ورستو درې حروف راغلي مینس کې بقیا راغله
نو دا ابابیل دا په کوم حالت کې دی ورسل علیهم طیرا ابابیلا حالت نسبی کې پس کې الجرس مزامیر الشیطان مزامیر دا هم د قشان دي جاء منتهى الجموع غیر منصرف ته المهاجر من هجر الخطايا والذنوب الخطايا والذنوب الخطايا اسم مقصور منصرف اسم مقصور منصرف اسم مقصور څه دا وایي علیه کې مقصور اغلی دا واس اسم مقصور په کوم حالت کې المهاجر من هجر الخطايا په حالت رفع کې من وي هجر الخطايا حالت نسبی کې ده پس کې ده حالت نسبی کې ولې ده مفعول به جوړيږي څه جوړيږي مفعول به طوبى لمن وجد طوبى اسم متمكن اقسام کې اسم مقصور اب کوم حالت کې ده حالت رفع کی تقدیری ده جاء ابو حسن من دمشق ابو حسن ابو اسماء سته مكبره على الرفع سلمت على احمد في المدرسه احمد واي كان غير منصرف حالت جري سأل القاضي قاضي الجانيه سأل القاضي الجانيه عن جرمي الجانيه اسم منقوص او كمالته علم ابو ليلى موسى ليلى اسم مقصور طوبى لزائرين في الدنيا طوبى غشو الدنيا ويا اسم مقصور ابا كمالك في الدنيا في الآخرة الآخرة حالت جری کم اسم متمکن اقسام کے مفرد منصرف صحیح جاءنی غلاما زیدین غلاما زیدین تسنیہ او کم حالت رفعی قل انما انذرکم بالوحی وحی مفرد منصرف جار مدرسی بإملاء الفراغ بالكلمات المناسبة الاسم المقصور ده اسم مقصور ورفعه بتقدير ديش ونصبه بتقدير ديش ونصبه بتقدير ديش نرفعه بتقدير الضمة ونصبه بتقدير الفتحة ونصبه بتقدير الفتحة الاسم المنقوص اسم منقوص ده هو ما في آخره ألف المقصورة يا ما المقصور جاءني مسلمية تقديره مسلموية يا مسلمية الرفع بالواو المضموم ما قبلها والنصب والجر بالياء المكسور ما قبلها هذا اعراب درجه اعراب ده جاء مذكر سالم نون التثنيه مكسوره ابدا ونون جمع سلامه ديش ابدا مفتوحه يا مضمومه بیا وی وضع علامه ټیک و علامه کراس امام الجمله الاتيه کوم جمله صحیح ټیک نشان او کوم غلط دي کراس نشان لګوا وی نون التثنيه مفتوحه ابدا غلط ہے الاسم المقصور هو ما في اخر الف مقصوره مسلميه جمع المذكر سالم مضاف الى ياء متكلم صحیح ہے لا يعرب في كلام المعرب الا الاسم المتمكن والفعل المضارع صحیح ہے دا ویا چی دا بغا صحیح سے یاد کړه اجرا بدل لوګي نورهم